چې مونږ دومره په دې د حکومت کې دومره خفه مونږ وایو چې دا د سر ویښته چې کوم دي دا د ځان نه په موټو وباسو او ځان ګانجې کړو ګران شو غوړو ته وګوره ګوپي به دې مونږ خروم نه خوړو اوس هغه هم په راباندې پاتیا او 100 روپۍ کیلو خرڅوي داسې حکومت مونږ ته د سر اړو په کار نه دی نو که بیا د پی ټی آی حکومت راغو نو اوټ ورکې ولا اوټ نه والله که د پلار هغه زوړ کوټ هم وله ورکړم دا خو لا اوټ دی خدار ته ووایه په هغه او کومې درنې چې به کېدې په اسلام آباد کې په ډریک چوک کې هغې له خو هم تاسو تللي هغې له بلکل زه تللی یم ما پکې څو شپې کړي دي څو ځل پکې بهرحال والی لول خوش چې کوم دی هلته کې تاسو به اوټ ورکوئ لکه پی ټی آی والله که رانه بویم کی والله که رانه بویم کی ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمړ نیوز افیشل د طرف نه او د پندو چوک نه مخاطب دی حکومتي چارواکي چې کوم دي د هغې په هکله دلته کې چې کوم مزدورکاره خلک دی کوم غریب خلک دی د هغې نه یو څو تپوسونه کوو چې آیا د 2018 نه په دې خوا 3 کاله حکومت چې کوم دی نو عمران خان وشو په هغې کې د عام ولس چې کوم دی د هغې نه معلومات کوو چې تبدیلي خوښه شوه او که خوښه نه شوه آیا هغه تبدیلي چې کومه راغلې ده هغه دوی محسوس کړې ده په هغه هکله باندې څه وایي نو دا تپوس دلته کې د عام ولس نه کوو چې د هغې رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته وښایه وروره زما کریم نوم دی او دلته اوسېږم دا راته ووایه د موجوده چې کوم حکومت دی 3 کاله حکومت د دغه خلکو وشو د عمران خان په دې کې تاسو څه تبدیلي محسوس کا تبدیلي خو دغه د عمران صاحب چغې والي چې تبدیلي به راولم نوی پاکستان به جوړوم خو هغه تبدیلي دغه ده چې اوړه تقریبا 2550 اوس 1400 دي او غوړي 120 350 دي به دغه تبدیلي لغه چاته ښکاري خاص کر غریب ته ډېره زیاته واضحه ده تاسو د حکیم پی اس څوک دی اشتیاق صاحب اشتیاق صاحب او جی نو تبدیلی مو خوښه شو که خوښه مو نه شوه تبدیلي م چېرته خوښه شوه تباه یې کړو تبدیلي موږ خپله زه خپله د پی ټي آی ورکوې یم او ما چغې وایي چې عمران صاحب زنده باد عمران خان چې هغه کمې وعدې مخکې کړې موږ په هغې پسې تللي وو خو هغه عملي نه شوې میسج دغه ورکوي چې په غریب باندې لږ رحم وکړئ غریب تباه شو ورځ په ورځ تباه کېږي غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالدار ورځ په ورځ بره ځي بس دغه تبدیلي د ټول ملک ته ښکاري پوه شوې نو بس عوام ته وګوره ټول لیونتوب ته تیار دي لیونتوب نه خودکشۍ ته تیار دي ځان به وجني خو چې کله به یې وجني صبر وکړه لږ مینوال دې مونږ سره اوسي بل ملګري نه هم تپوس کوو دلته کې په پندو چوک کې بل یو کباب فروش چې کوم دی نو هغه ولاړ دی هغه ګورو چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی وروره نوم مې حضرت علي حضرت علي دا تبدیلي خو مې یاره خوښه نه ده تبدیلي هېڅ نه ده راغلی تبدیلي ځکه نه ده راغلی چې غریب سړي له ورکې ډېر زور دی پوه شوې مالداره خو ورځ ته ورځ د مخ په بره روان دی او غریب سړي له زور ډېر دی نو دا راته ووایه هغه 50 لاک کورونه چې کوم هغه کروڑ نوکرۍ په هغې کې تاسو ته دلته کې هېڅ هم میلو نه شو کروڑ کورونه چې شو او دا کمې نوکریانې چې شو به چېرته د افسر بچو ته میلاویږي چېرته به افسرانو ته میلاویږي غریب سړي ته څه میلاویږي غریب سړی خو سره به شته خپل کور نه ووتو کرایانې پې د کورونو زیاتې شوي د دوکانونو کرایانې پې زیاتې شوي هر یو شیز باندې ټیکس لګېدلی دی پټرول چې څومره ګرانېږي هومره ورسره وخت تر وخته ګراني زیاتېږي او تاسو ته دا پته شته دی چې د دې ګرانۍ او د دې پاکستان د عوام د ولس چې دا کمو خټو کې بوغ شو دا د چا د لاسه بوغ شو دا زمونږ د چیف منسټر د لاسه بوغ شو بس نو ولې چې زمونږ چیف منسټر صاحب مونږ هسې هغه وعدې کوي او پوره کوي یې نه کله که د پاکستاني قوم په دې خبره باندې پوه شو په دې راز باندې پوه شو چې سیاسي ډرامې کم اداکار دی هغه د سیاسي ډرامې اداکار هغه ډرامه داسې جوړه کړې ده چې دا به عمران خان رانیسي زه به اسپندیار رانیسم دا به مولانا فضل الرحمن رانیسي دا به زرداري رانیسي او دا به چې کوم دی هغه بل رانیسي او په منځ کې مین کرکټر چې کوم دی هغه اداکار چې هغه کومه ډرامه جوړه کړې ده او هغه کومه پالیسي سټارټ کړې ده هغه د پاکستان دغه بیوقوف عوام چې کوم دي د دوی دا ذهنونه چې چاڼ کې نو دا دې ته نه رسي او که د چا ذهن دې ته رسي نو هغه رښتیا خبره نه کوي هغه په خپل
یریږي په خپل ځان باندې چې چېرته په لاپته افرادو کې شمار نشم، چېرته په بوجۍ کې وانه چولی شم، چېرته په بل کیس کې بې ګناه کیس کې ګیر نشم. دا د پاکستان عوامو ته زه د کیمرې په سترګه باندې زه دا ویم چې تاسو د خپل ځانونه د خپل سترګې چې کوم دي دا بنا کوئ، دا خپل عقل او شعور چې کوم دی دا په ځان کې لږ بیدار کوي. دا کار د عمران خان نه دی، دا کار د نواز شریف نه دی، دا کار د زرداری نه دی، دا کار د اسپندیار ولی نه دی، دا کار د بل نه دی. دا کار چې د چا دی هغه غل پیژندل پکار دی او هغه د غل چې کوم دی مخنیوی پکار ده، د هغه خلاف د ولس د عوام راوچتېدل او د دغه اداکار خلاف جهاد پکار دی او جهاد روا دی. مونږ سره اوسئ. کتونکو په پندو چوک کې مونږ سره بل چاویل فروش چې کوم دی د هغه نه هم معلومات کوو چې د هغې رایه څه ده. ورور السلام علیکم. السلام. نوم دې څه دی؟ شعیب. شعیب دا راته ووایه اولو چې موجوده حکومت دی او که مارشالله ده؟ داسې هغه بکواس دی. بکواس دی؟ بکواس دی. راوسته تبدیلي یې راوسته بالکل. هر څه یې ګران کړل، نیم په نیمه هم زیات ورګران شو پې. کم غواړي چې موږ راغی شل په 2100 هغه نن رالو موږ په 5200 رالو. او هغه کروڑ نوکران هغه 50 لکه کورونه چې کومونو په هغې کې تاسو ته څه میلو شو؟ نه سیوا موږ نه علي. اچھا ته میلاویږي؟ او خپل حکومت کم کسانی کم خپلې بس هغې ته میلاویږي. ښه دا راته ووایه په دې چوک کې د تا دا کار ډېر زبردست دی، دلته کې د پولیس یا د ټرافیک والا چې راشي نو تا نه چاولې ماولې خوري؟ نه چاولې خو نه خوري او بس. ستاسو د دې علاقې ایم پی اے څوک دی؟ پی اے خو دغه اشتیاق کورمړ دی. لږې تیزې خبرې خو که وکړه. اشتیاق کورمړ دی. اشتیاق کورمړ دی چېرته لیدلی دی؟ نه ما نه یې کتلی. نه لیدلی؟ نه. اوټ دې ورکړی دی؟ اوټ خو خامخا ورکړی. او که بیا ودرېد اوټ ورکې؟ نو که پی ټي آی نه ودرېد نو بیا خو نه ورکوله. نه ورکې؟ بالکل. کتونکو بل یو ملګری مونږ سره ولاړ دی، هغه سره خبرې کوو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رشکه دې خپله ده او که پردی ده؟ خپله ده شکر دی. ها په دې باندې ته څو روپۍ ورځ ګټې؟ په 1800 روپۍ پې ګټو. په 1800 روپو باندې ستا گزاره کېږي؟ بس مړه بس شکر دی الحمدلله. ښه دا راته ووایه. والله څه ویم نو موږ خو داسې خاص تبدیلي نه محسوس کړې. همغه روشونه همغه شان رشونه دي، ګرانې نور هم زیاتې شولې. میټرو یې جوړه کړل او همغه رشونه ختم نه شو، رشونه به ختم شي. میټرو همغه په چړلیږي په روډ باندې روډ ته یې کړه، خپل روډ نه یې واړو 400 روډ ته، 400 روډ باندې نور هم رش ډېر شو. نو تبدیلي اوس ته خاص تبدیلي خو موږ نه ده کتلې. ګرانې ورځ د ورځې پټرول ته ګورې، سی این جي ته ګورې، په 90 روپۍ 95 کې پیله لیټ دغه و سی این جي و، اوس 140 ته ورسېدله. نو که بیا چېرته الیکشن راغو نو پی ټي آی له ووټ ورکې؟ خدای خبر شه که څوک یې ورکړي ورته. زه خو څه کې زه خپله نیشنل سپورټ کوم. مینوال دې مونږ سره اوسي، یو بل ملګري سره هم خبرې کوو. کتونکو بل په پندو چوک کې د زرنج یو مزدورکاره ډرایور هغه مونږ سره موجود دی، د هغه نه تپوس کوو چې د هغې حالات څه دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی؟ خطاب شاه. خطاب شاه. خطاب شاه د کوم ځای؟ د سوړیزو. زرنج د خپل دی؟ او ښه تبدیلي نه راوسته، څه تبدیلي راوسته نور هم ګراني کله چې کم دی دوانه مخکې به 1800 ګټلي او 1500 ګټو. نو چې هغوی وي چې مونږ به تبدیلي راولو نو تاسو په دې ذهن کې څه وي؟ نو بس اوس به مونږ څه ووایو نو چې څه تبدیلي به راولي. او هغه 50 لکه کورونه هغه 1 کروڑ نوکرۍ نو په هغې کې تاسو ته یې څه میلو؟ نه هېڅ هم نه دی میلو شوي. څه به میلو شي؟ او پته درته شته چې هغه به چا ته میلاویږي؟ او هم د نوکرانو ته میلاویږي، نور به چا ته میلاویږي. او دې باندې ته څو روپۍ ورځ ګټې زرنج باندې؟ نو بس نن هم 1500 کړي دي. نو په دې باندې ستا ګزاره کېږي؟ نه څه ګزاره به پې وشي، نه پې چینی کېږي نه پې غوړي کېږي. دا یقیني خبره ده چې مونږ کې ایمان نشته کاکا. د ما په ذات د رب قسم که مونږ کې ایمان شته مونږ روان یو، خو مونږ په عقیدو باندې روان یو. دا وایي تبلیغي دی، دا بریلی دی، دا هغه اهل حدیث دی او دا مونږ په دغه عقیدو روان یو. ما په رب قسم وکړو چې په مونږ کې ایمان نشته. مینوالو دلته کې مونږ د رشکو چې کوم ایمانچپې ډریوران دي هغې له راغلي وو
خو په هغې لسو کسانو کې په 15 کسانو کې مونږ سره څوک خبرو کولو ته کیمرې سترګې ته مخامخ کېږي نه. خو بهرحال مشران د الله تعالی زمونږ ژوندي لري د پاکستان نه زمونږ د کلو چې کوم دي. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا دا راته وایي نوم د څه دی؟ یار محمد. یار محمد د کوم ځای؟ په غریب آباد. په دغه 3 کالو کې تاسو څه تبدیلي محسوس کړه چې څه تبدیلي عمران خان راوست؟ هیڅ هم نشته دی. هیڅ ګراني لا ډېره زیات هر څه ملک یې ټول غر کړو. غریب یې تباه او برباد کړو او وړې ګران کړي دي وړې ګران کړي دي هر څه ګران کړي دي. دا راته ووایه چې دا حکومت دی او که دا مارشل لا ده په دې پوهېږئ؟ دا حکومت نه دی بس چې چل ولې جوړ کړی دی چال وټور کړی دی. عمران خان ما مخکې پېژاندو چې دا نه دی. ښه دا راته ووایه چې دوی وی چې مونږ به 1 کروڑ نوکرانې ورکوو 50 لکه کورونه به ورکوو نو په هغې کې تاسو ته څه میلو شو؟ هېڅ هم نه دي میلاو شي. مونږ یې خپل یې غر کړلو لاړه هېڅ هم نشته دی. هسې 8 کورونه څنګه 8 کورونه خلاص شو بیا دغه دپاره خرڅه وړو دپاره صحیح ده 8 کورونه ښه دا راته ووایه رشکې وله تا ته وایم ته څو روپۍ ورځ ګټې؟ یاره چې ماښام وګورو نو بس هغه 600 روپۍ پاتې وي. په دغه 600 روپو باندې تا ګزاره کېږي؟ 600 کې هغه چینجیم واچو او هغه چا خبر روټۍ پکې مو چې کور ته 10 روپۍ ځان سره ووسو نو څه بس عمران خاني ده هغه 8 ګیس هم خلا ګران شو د 900 توړو نه 1200 ته توړو ده او سینجو خو 150 ته ورسېده. نو بیا که د پی ټي آی حکومت دپاره چا ووټ غوښتو ووټ به ورکې؟ ووټ نه هغه شته ووټونه هم داسې شلو. تاسو به ووټ ورکوئ لکه پی ټي آی؟ والله که رانه بویم کی والله که رانه بویم کی ونه پوهېږي وایي والله کې رانه بویم کی. صوفي صاحب تاسو پی ټي آی له به ووټ ورکوئ؟ ما نه دی ورکړی مخکې به اوس یې نه ورکوم وروره. مینوالو په پندو چوک کې بل یو مزدورکاره کس سره ملو شو د هغې رایه هم ګورو چې د هغې رایه څه ده. وروره السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ښه جوړ؟ نوم دې څه دی؟ نیاز علي. دوکان دې خپل دی؟ نه جی پردی دی. په مزدورۍ ورسره؟ په مزدورۍ. 100 روپۍ دیاړي درکوي؟ به دغه 800 روپۍ د خیر شکر الحمدلله کېږي. 800 روپۍ باندې ستاسو ګزاره کېږي؟ کېږي پې نه خو بس هغه ټیم خو پې پاس کېږي هغه ټیم روان لین پې خالي روان دی. مخکې به پې ډېره ګزاره کېده پکې پاتې کېدی هم اوس نه پاتې کېږي. دا اوس ولې نه پاتې کېږي او دا مخکې ولې ګزاره کېده؟ مخکې چې پکې پاتې کېدی د 300 400 500 پاتې کېدی اوس چې کم دی د غوړي ګران چیني ګران اوړه ګران اوړه یې په 1400 شو چیني چې کم دی 110 ته وختل او غوړي په 300 روپۍ شو. مخکې په 1.5 روپۍ 34 روپۍ کیلو غوړي چې عمران خان بچی نو چې عمران خان کېناستو 300 ته وختل اوړه چې کم دی نو 1300 ته وختل. دا راته ووایه تبدیلي دې خوښه شوه او که نه؟ نه تبدیلي خو پکې رانغه که نه هماغه زوړ خو ده په زوړ حکومت خو ده. نو ولې دا تبدیلي نه ده چې هغه د 200 شی په 400 شو د 400 په 1200 شو د 1200 په 400 شو دا تبدیلي نه ده؟ نه تبدیلي خو ده خو دا بل غریب دپاره خو تبدیلي ده که نه. زور چاله دی؟ غریب ته یې زور دی. چې کوم چې نوکر پیشې چا چې تنخواګانې خو زور نه کړه غریب کله کاري کله نه کله زمونږ دولت باندې د دې چوټي وکړه درې پاسه کال راشي خامخا چې 200 جمع کړه هم پکې لاړ شي ولګي. بیا الیکشن راغو نو بیا به پی ټي آی له ووټ ورکې؟ نه زما د په توبو توبې موږ ووټ د پی ټي آی له ورکړی و؟ ورکړی مې ورکړی مې خو ډېر بد مې کړي ډېر خفه یم. مینوالو مونږ سره په بندو چوک کې بل یو ملګری ولاړ دی د هغې رایه اخلو چې د هغې رایه څه ده. وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ارشد جی. اولونو تاسو څه تبدیلي محسوس کا؟ والله تبدیلی خو سرجي ډېره راغلې ده. تبدیلی خو عمران خان چې کوم د کورونو اعلان کړی او مراد سعید او دا چې کوم نوکریانې ورکولې هغه خو اعلان کړي دي خو شنې شوي نه دي او هغه له چې شنې شي نو انشاءالله ورکوي به. باقي د ظالم حکومت نه چلی د یهودي حکومت چلی د کافرو چلی خو د ظالم حکومت نه چلی. باقي دی الله دې پې رحم وکړي خو هر څه داسې شو چې بس بیخي خلک خیر ته ناست دي. ووټ دې چا له ورکړی و؟ ووټ خو جي ما نیشنل له ورکړی دی. نیشنل له نو تبدیلي دې خوښه نه شوه؟ تبدیلي ښه تبدیلي راغلې ده که نه خو لا صبر وکړه لا را رسېدلې به نه یا شنه شوې ده راغټېږي به 100 مسلې دي پکې لا چېرته 2-3 کالو کې چېرته کېږي. نو تاسو مینوالو مونږ سره د پندو چوک کې بل یو روزګاري سړی موجود دی د هغې رایه اخلو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دلته راغئ موږ له ستاسو ډېره ډېره مهرباني. دا راته ووایه بیس خان پټ سړی نه دی ښکاره سړی دی او هر څوک یې پېژني خو د هغوی نه هم تپوس کوو. بیس خانه دا راته ووایه چې حکومتي چارواکي چې کوم دي نو دوی 3 کاله مخکې د تبدیلۍ چغې والې چې موږ به تبدیلي راولو. نو په دغه 3 کالو کې تاسو څه تبدیلي محسوس کا؟ په دې 3 کالو کې غرور داسې تبدیلي مونږ دغه کا چې مونږ دومره په دې د حکومت کې دومره خفه مونږ وایو چې دا د سر ویښته چې کوم دي دا د ځان نه په موټو وباسو او ځان ګانجې کو. دا څنګه حکومت دی؟ ته وګوره د حکومت کې څه ګران شو، هر یو شی پکې ګران شو. غوړو ته وګوره ګوپي به دې مونږ خروم نه خوړو، اوس هغه هم په راباندې 50 او 100 روپۍ کیلو خرڅوي. داسې حکومت مونږ ته د سره ډو په کار نه دی لکه څنګه چې دا حکومت دی چلی. نو عمران خان خو وایي که نه وایي تاسو ګبراویږئ ما. نو ولې څه کې دا مونږ پسې مخروران راولي څه، خو دا کسان یې راپسې ټول راوستي د دا مهنګایي کم دی ته وګوره. هر څنګه کمې زنانه چې په کورونو کې ناستې وي هغه زنانه وګوره نن سبا په روډونو باندې او په دغه کې په کلو کې خیرونه غواړي. هغه زنانه چې چا به 2 سترګې نه لیدي هغه د ماشومانو دپاره په سړک باندې ناستي او خیرونه غواړي. دا حکومت دی؟ دا خو حکومت نه دی مانه، دا حکومت دی. دا حکومت مونږ ته سره په کار نه دی. نو که بیا د پی ټی آی حکومت راغو نو اوټ ورکې ولا اوټ نه والله که د پلار هغه زوړ کوټ هم ولا ورکم، دا خو لا اوټ دی. ښه دا راته ووایه په هغه دا راته ووایه چې په هغه عمران خان وی چې زه به 50 لکه کورونه ورکوم خلکو ته او 1 کروڑ نوکرانې به ورکوم. نو هغې کې تاسو ته څه میلو نه شو؟ نه جي هغې کې خو مونږ ته څه میلو نه شو. مونږ ته خو صرف عمران خان دلته ګډاګانې وښودې چې تاسو په روډونو باندې ګډېږئ. نه کورونه شته نه روزګارونه شته، هېڅ هم نشته دی، بس صرف دا ګډاګانې راکړي دي. او کومې درنې چې به کېدې په اسلام آباد کې په ډري چوک کې هغې له خو هم تاسو تللي؟ هغې له بلکل زه تللی یم، ما پکې څو شپې کړي دي، څو ځل پکې بهرال والی به لون خوش چې کوم دی هلته کې به ولاړو به مونږ وې دا حکومت به ډېر ښه دا حکومت به مونږ له ډېر ارته راکړي. والله که دې حکومت مونږ له لرې هم راکړو هېڅ قسمه تعاون یې راسره ونه کړو. مینوال دې مونږ سره اوسي بل ملګري سره هم خبرې کوو. دلته کې په دغه پندو چوک کې مونږ سره بل یو ملګری ولاړ دی، د هغې رایه هم اخلو چې د هغې سره رایه دروی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ شاهد خان جی. شاهد خان د کوم ځای؟ ورمړو یو منظور مړو یو. منظور مړو. دا راته ووایه دلته څه کار روزګار کې؟ د دکان مده. د څه شي دی؟ رنګ دکان مده. د رنګ دکان دی نو یاره تبدیلي خو یې سم نشته. ملک په رستو لاړو، تقریبا مونږ په حساب سره ملک چې لاړ د رستو نو 20 کاله رستو لاړو. 20 کاله رستو ملک لاړو. دا که مهنګایي چې شروع دی غریب دپاره که نه. عمران خان خو یې به غریب مخکې کوم خو غریب یې پکې غرق کو. اوس دا کومې مهنګایي چې دی غوړي دي چای دي چینی دي دا ټول د غریب په استعمال لکه نه. داسې یو شی دله پکار و مثال خبره چې دا چای چینی اوړه مالګه مساله دا شی د ارزان کړی وي دا خو به دی خو یو غریب له سټ مات کو. کورمړ دلته دا روډ جوړ نه کو. دا روډ راشه وګوره 3 ټرالۍ نه خو هغه د کندې سټاپ سره پرېوتي دي که نه. او تاسو ویډیوګانو باندې ونې کتلي چې ابتاباد خامخا ټرالي پرېوځي په لاکو روپو مثال خبره لاکو کروڑو روپو ټرالۍ نه دي په سر مړې شي خښتې پکې په سر مړې شي وخت پکې ضایع شي په انتظار لکه دغه ځای د انتظار ده نه دغه ځای ته وګورئ نه رش ته یو شی هم نشته او د دې روډ په وجې باندې دغه ځای مثال خبره هر ټایم تکلیف او که داسې چا سره ایمرجنسي وي او په دغه روډ باندې دی دغه ځای خراب دی او دغه ځای کې رش جوړي او داسې ایمرجنسي والے پې څوک راغی بس راشي دغه تا په وړاندې بیا څه نو پکې مې وځي یا به تاسو یا په برکلي باندې راتاویږي یا به داسې په مثال خبره په ترناو باندې وځي دا خو ټول تکلیف دغه روډ خو اهم شی ده ملک دپاره روډ اهم شی او د موږ دپاره خو دا خبره چې مین روډ دا پول یې غورځولی لکه چې تا سره مثال خبره دومره پیسې وي چې ته پرې روډ نشي جوړ دغه پول دې پرې نشي جوړولی څه دی ماتولی روډ تبدیلي دې خوښه نه شوه تبدیلي مو نه خوښه نه شوه روډه که بیا حکومت نه بیا روډ ما خو اوټ بس صرف جماعت اسلامي لیم زه دې پرې بس ورکوم کم از کم الله ته خو مړه غاړه خلاص کړي که نه دا خو موږ مثال خبره یو چینج مو راوستو موږ یې راوشي خو بس هغه غولو خوتل نو که بیا دغسې اشتیاق ورمړ یا د دې ورمړو نه څوک د پی ټي آی په ټیکټ باندې ودرېږي نو هغه له به موټ نه دا کم حال چې دا ته وګوره ته کم غریب پکې سپورټ شوی ده نو څه میسج ورکول غواړئ تاسو د دې موږ د دې کیمرې په دې سترګه باندې څه میسج ورکول غواړئ یاره میسج ورکول دا غواړو چې غریب سره پکې دغه امداد وکړی شي
دا څومره غریبانان چې دي د چې څنګه وي چې دا زنانه تر اوسه پورې موږ دلته زنانه نه وي لیدلي اوس دغه خبره چې 2 منټه بعد زنانه راځي او خیر غواړي 2 منټه بعد 1 منټ بعد 2 منټه بعد دا زنانه موږ تر اوسه نه وي لیدلي بل حکومت کې او په دې حکومت کې را شروع شوي دي مینوال دې مونږ سره اوسي مینوالو بل په پندو چوک کې یو روزګاري سړی خو په لوی سطح باندې روزګاري سړی دی هغه سره یو دوه خبرې کوو چې هغې هم مونږ ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جانا مهنګائی زیاته شوې ده ګاګ ډېر په صاف شوی دی او دا نه ټال د کریږي د الله څخه پرېږدو کریږي زیاته شوې کاروبار چلیږي نه روان نه ټال پرېږدو کاکا دا راته ووایه حکومتي چارواکو چې به کومې د تبدیلۍ چغې والي چې مونږ به تبدیلي راولو په دې 3 کالو کې تا څه تبدیلي محسوس کا هغه راته ووایه اچھا داسې مهنګائی راغله چې دکانداري وکړي او خپله خرڅه نه برداشت کېږي کرایه نه برداشت کېږي د زرنجو والا مزدورکار خلک داسې ولاړ دي تیل د جیپا بېګا خالي لاړ شي تیله پیسې نشي ګټلی دا روزګاري دا زرنجو والا غون ولاړ دي صحیح شوه داسې وخت راغلی دی خرڅه نه برداشت کېږي خدار عمران خان خو وی چې د ما حکومت کله راشي نو د بار ملک نه به پاکستان ته نوکرو ته خلک راځي اوس څه حساب کتاب دی تاسو څوک ولیدل چې راغل دلته کې کار روزګار دپاره کار روزګار نه چې د خلکو ژړا ته راغل دي ژاړي همدا یو مزدور روان و چې داړي نه میلاویږي ژړل یې چې بچي مې نهار دي داسې وخت په خلک راغلی دی صحیح شوه روټۍ د رخ نه لګي روره خال کله یو وخت یې وخوري 2 وخت یې نه خوري غریب خال ته مزدورکار داړي نه میلاویږي پوه شوې دا خال ته څه وکړو آخر بار ته لاړ شي بار طریقه نشته ویزي پیسې نشته څه دا وکړو څه به کول غواړي کاکا دا راته ووایه دا دومره مهنګايي چې دا روزګارونه دغسې تباه شو تعلیم تباه شو مستقبل تباه شو د ماشومانو ذمهدار د دې څوک دی پته راته شته هېڅ پته نه دی ذمهدار خو ما چې موږ اسرا د خدای کوله بیا هم د عمران خان کوله نو که بیا چېرې اوس الیکشن راغو د پی ټي آی د طرف نه څوک ودرېد ووټ به ورکې ووټ خو یاره انسان ته به نه ورکوم چې یو انسان وي که نه ودبخي ته به نه ورکوم هېڅ چا ته نه ورکوم مې تاسو زمونږ پروګرام وکتو کوم سوالات چې مونږه د پی ټي آی په حق باندې کو را روان بلدیاتي الیکشن چې کم دی هم په دغه وجه باندې ایثار کړی دی چې هغوی خپله بېعزتي په دغې کې ویني عزت پکې نه ویني که هغه د پی ټي آی حکومت دی که هغه د پی ټي آی د حکومت او د عمران خان راوستونکي خلک دي د ټولو په زړه کې دا خوف دی د دواړو پاټو هغوی سره دا خوف دی چې زمونږ بېعزتي د دې عوامو په خوله کې پرته ده او زمونږ دی لا د ورتلو حجرې ته د ورتلو کلي ته د ورتلو هغوی څه مخ نه ویني څه احسان په دغه قوم باندې د دې خبرې د هغوی نشته دی نو ځکه په دغه وجه باندې بلدیاتي الیکشن چې کوم دی دا رستو کېږي او دا کېږي هم نه بهرحال زمونږ د ارمر نیوز افیشل چې کوم وینا ده او کوم ریکویسټ دی دغه حکومتي چارواکي چې کوم دي دغه خلکو ته چې په پاکستان کې په دغه غریبې طبقې باندې چې تاسو کوم زور راوړی دی کوم دلدل کې مو ډوب کړي دي کومو خټو کې مو بوخ کړي دي په کوم قهر ستاسو د لاسه ککړ شوي دي نو الله تعالی دې دغه ټول زور چې کم دی دا به د تاسو نه الله تعالی وباسي ځکه په دغه خبره باندې چې تاسو الله تعالی امتحان او ازمایش کې اچولی یې د دې قوم د دې ولس د دغه غریبې طبقې تپوس چې کم دی دا به د دې حکمرانانو نه کېږي دا به د دې حلقې چې کم واکداران دي دا به د دوی نه کېږي دغه امتحان کې تاسو دا پارچې مونږ ته ښکاري چې غلطې دي او د دغه غلطو پارچو ریزلټ چې کم دی دا به تاسو ته انشاءالله په دې دنیا کې موزي او په ورځ د محشر باندې به موزي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته